لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإذ قال إبراهيم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لأبيه خپل پلار ته آزر چې ازر نومیو اتتخذ اصناما ته جوړې او ته نیسي بوتانو لره آلهه. ازر معنی کوږ خطائی کوونکی او څوک داسې وایي چې ازر دا د پلار نوم نه دی، دا د هغه د بوت نوم و. نو بیا معنا داسې دا کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لابي خپل پلار ته آزره یعنې عابد د آزر چې هغه بندګي کوله د آزرو، بیا داسې معنا کوي ته نیسې بوتانو لره آلهه انی اراک زینم تا لره و قومک قوم ستا فی ضلال مبین په ګمراهۍ ظاهره کې. وکذلک دغسې نوري ابراهیم وښودل موږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات باچۍ د اسمانو د ځمکو وليكون من الموقنين د دې دپاره چې شي دا د یقین کوونکو نه. الله تعالی خپل انبیا هغوی داسې څه ورته ښایي چې د هغوی یقین هغه مضبوط شي، ځکه چې انبیا په دعوت باندې مکلف دي او د دعوت په مخ کې ډیر خنډونه او ډیر مشکلات راځي. نو چې هغوی ته دغه خولې شوي نو بیا په هغې باندې کلک ولاړي، هېڅ قسم اضطراب انحراف او هېڅکله تزلزل دا په هغوی باندې نه راځي. تاسو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله معراج ته بی په معراج کې قسمه قسمو نشانې دا د ولیدلې او مختلف شیان د ولیدلو، دا په دې خاطر باندې چې د دې یقین جوړ شي او بیا د سختۍ په وخت کې په ده چېرته اضطراب را نه شي. همدغه وجه وه چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقامت یې نه کم چې د سیرت نه سړی خبري او د هغه سیرت وګوري چې څومره مشکلات که هغه مکې کې و، دا چې بل غوندې سړی وی او د داسې حالاتو سمخ شوی وی او هغه ته دغه ښودلی شوي نه وی، هغه که به ضرور اضطراب راتللی. په طایف کې ورسره مخ شو، په خندق کې، احزاب کې، یا په احد کې، یا په حنین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو تکالیفو سره مخ شوی دی، لیکن یو ځای کې هم هغه یو انچ هم نه دی وروسته شوی چې دا لږ وروسته شي. کلک ولاړ دی او مضبوط ولاړ دی، ویلې به انا النبی لا کذب، زه پیغمبر یم، د پیغمبر یقین الله جوړ کړی او زه د دروغ پیغمبر نه یم. هغه څه چې ما لیدلي جنت راته الله ښودلی دی، دوزخ یې راته ښودلی دی، مواعید وعدې را سره کړي دي، هغه ټولې حق دي. نو څنګه به زه وکړی شم چې زه شاته شم او وتښتم؟ او انا ابن عبد المطلب، د عبدالمطلب بچی یم. عبدالمطلب په جهالت کې چاته میدان نه دی پرېښودی، نو زما خو رب یقین جوړ کړی دی، زه یې معراج ته بولی یم، نو څرنګې به زه میدان چاته پرېږدم؟ وای وکذلک دغسې نوري ابراهیم مونږ ښودل ابراهیم علیه السلام ته باچۍ د اسمانو د ځمکو
وليكون من الموقنين دا د دې دپاره چې دا د یقین کوونکو نه چې د یقین برابر شي فلما جن علیه اللیل کله چې توره شوله په د باندې شپه او تېره شوله په د باندې شپه رأى کوکبا د ولید یو ستوری قال هذا ربي وی ویل دا زما رب دی دا د طفولیت دور دی او نظر کې چې سړی ماشومي نو داغه نظر کې ضرور به ضرور قصوري نو وای وی ویلی هذا ربي دا زما رب دی فلما فلا کله چې دا پرېوت دا ستوری نو قال لا احب الآفلين زه ګورې محبت نه کوم د پرېوتونکو سره او څوک داسې معنا کوي چې هذا ربي هذا ربي دا ګنې رب کېدلی شي او یا هذا ربي یا فی زعمکم دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې ستاسو فکر دا دی چې دا زما رب دی یا یقولون هذا ربي دا خلق داسې وایي چې دا زما رب دی یا ابراهیم علیہ السلام ارخاء العنان واګې ورته سستې کړې زه تاسو د ستورو بندګي کوئ هذا ربي زه دا رب شو خو بیرته د باندې پناه راځي هغو باندې ښه حجت قایموي چې پرېوته نو ته دا اوس رب دی او دا ګنې رب کېدلی شي رب خو هغه چاته وایي چې هغه باندې به پناه نه راځي هغه باقي دی دا ټول مخلوق به پناه شي لیکن هغه به وي نو دا رب کېدلی نشي یا وی استهزاء دا خبره کوي وای کله چې تېره شوله په د باندې شپه وویلي د یو ستوری وی ویلې دا زما رب دی فلما فلک کله چې پرېوته قال لا احب الآفلین دو ویلې زه محبت نه کوم د پرېوتونکو سره دا صوفیانو د یوه خبره کوي ابراهیم علیه السلام چې دا خبره کوي چې هذا ربي دا د وحدت الوجود والا چې لا موجود الا الله ولا وجود الا الله دا څوک دي نو دوی وای ګورې یو ظاهر دی یو مظهر دی ظاهر او بل شی مظهر دا شیشه نه ده شیشه دا شیشه دې ته ویل کېږي مظهر زید ظهور په دې شیشې کې شی ښکاره کېږي هغې ته وایي شی ظاهر نو وایي ابراهیم علیه السلام ستوري ته اشاره کوله خو دا ستوری داسې مثال لري لکه یو شیشه په دې ستوري کې د دننه الله لیدو بل چا پکې نه لیدو ابراهیم علیه السلام پکې الله دننه ولیدو نو اشاره راتله چاته مظهر ته کم چې زید ظهور او واقعیت کې اشاره چاته وه ظاهر ته وه کم څه چې پکې ښکاره کېدلو هغه ته اشاره وه ځکه د هغو دا عقیده ده چې لا موجود الا الله ولا وجود الا الله دا رومي صاحب وایي یو شعر وایي هر که بینم در جهان غیری تو نیست یا توی یا خوی تو یا بوی توست زما ربا دا زه چې څه په دې دنیا کې نما دا ستا نه غیر دی دا ته لا موجود الا الله ولا وجود الا الله دا الله ته هر شی چې نما بس تاب کینو
نو وای هر کی بینم در جهان غیری تو نیست یا توی یا خوی تو یا بوی توست ستانا غیر ندی یا با تی او یا بستا خوی یا بستا بوی ستانا غیر ندی گوری ربا نو دا هغه د شوای دا داغوی دا عقیده ده او دا خطا عقیده ده د وحدت الوجود والا یا د حلولی والا څوک حلولی دي چې الله په عرش کې حال دی او عرض کې دی او کدا د وحدت الوجود والا دي نو وای دا اصل کې اشاره غي ته ده دا خطا خبره ده غلطه خبره ده فلما جن کله چې تیر شو د بارش په را کوكبا ویلی دستوره قال ویل هذا ربي دا غني زما رب دی فلما کله چې دستوره پریوتو قال لا احب الافلين ویلی زه محبت نکوم د پریوتونکو سره او فلما را القمر کله چې ولید سپوږمۍ بازغا چمکداره او ځلیدونکې قال ویل هذا ربي دا ګری رب دې زما نو فلما کله چې دا پریوتله نو قال لئن لم يهدني ربي کچرته هدایت نکي ما طرف زما لاكونن من القوم الضالين زبشم د قوم گمراهانو نه فلما را الشمس کله چې ولیدلو نور بازغتن ډیر ځلیدونکې قال هذا ربي ویل دا ګنې زما رب دی هذا اکبر دا به غټ ربي فلما فلت کله چې هغه پرېوتو نو قال ویل یا قوم زما نسبه اني بريء مما تشركون زه بېزار یم د هغه معبودانو نه چې تاسو د الله شریکان جوړوئ د هغې نه زه براعت کومه او بېزاري اعلانومه دا تاسو فکر وکړئ دا مرزا غلام احمد نه چا تپوس وکړو چې مخکې خو تا ویلې چې سلسله د نبوت ختمه شوې ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د ده نه وروسته بل پیغمبر نشي راتلی او اوس تا دعوه د پیغمبرۍ وکړله نو ته خو دروغ دی ویلې او دروغ ګناه کبیره ده او پیغمبر چې هغه لا پیغمبر نه وي نو مخکې د پیغمبرۍ نه هم ګناه کبیره نه کوي نو تا څنګه دا ګناه کبیره وکړله دروغ دی ویلې هغه وایي تاسو ته چا ویلي دي چې پیغمبر ګناه کبیره نه کوي پیغمبر د نبوت نه مخکې شرک هم کوي ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې هذا ربي هذا ربي هذا ربي دا یې نه دي ویلي نو دا د هغه یوه فاسده خبره ده او تاسو ته ما وویلې دا دور د طفولیت دی په هغې کې داسې خبره کوي او د دې دپاره کوي چې په دې قوم باندې حجت قایم کړي یا دا استهزاء کوي یا ارخاء العنان کوي واګو ته سستوي او یا هذا ربي یا ستاسو زعم دا ده چې دا رب دی یا یقولون هذا ربي دا داسې وایي زه نه وایم دا خلک داسې وایي چې هذا ربي او انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين انی وجهت بشک ما ګرځولی دی قصفلو په خپل عبادت سره انی وجهت وجهي ما ګرځولی دی قصفل په خپلې بندګۍ باندې او په خپل توحید سره للذي فطر السماوات والارض هغه ذات الله قص کومه په خپل عبادت سره ما قص کړی دی په خپل عبادت سره په خپل توحید سره الله چې هغه رب العالمین دی او هغه ذات فطر السماوات
از قص کوم په خپل بندګۍ او په خپل توحید باندې هغه ذات چې هغه پیدا کړی د اسمان او ځمکې حنیفا چې پاک یم وما انا من المشرکین نه یم زه د مشرکینو نه او وحاجه قومه مقابله وکړه د قوم د او مسه مقابله شروع کړه او جګړه شروع کړه نو قال ویل ابراهیم علیه السلام اتحاجونی تاسو جګړه کوئ زما سره فی الله فالله کې د الله په توحید کې وقت هدان او هغه ما ته لار ښودلې ده ولا خاف او زه نه یېرېږم ما تشرکون به د هغه معبودان نه چې تاسو شریکان جوړ کړي دي د الله سره ستاسو دا فکر چې دا داسې منظرې دي چې کټونه اړوي دغه خبرو باندې زه نه یېرېږم هر څومره چې ته ووایې چې دا خلکو باندې کټونه اړوي او دا کوي او دا کوي دا کوي نو ګورې دا عقیده وساتئ چې زه نه یېرېږم د هغه معبودان نه چې تاسو شریکان جوړوئ د الله سره هېڅ څه ماته نشي رسولی الا یشاء الله الا یشاء ربي هغه څه به ماته رسېږي چې وغواړي رب زما چې الله یو څه وغواړي او ما ته تکلیف راکوي نو راکولی شي وسع ربي ځای کړی دی رب زما هر یو شی په خپل علم کې رسولی دی رب زما هر یو شي ته خپل علم افلا تتذکرون تاسو دومره سوچ او فکر نه کوئ او فن نه قبلوئ او وکیف اخاف ولې به ویرېږم ما اشرکتم د هغه معبودانو چې تاسو شریکان جوړوئ د الله سره زه د مشرک د معبود نه یېرېږم او ولا تخافون تاسو نه یېرېږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شریکان جوړ کړي دي د الله سره الله پرې ونیسي او الله د باندې عذاب راولي ته دې نه یېرېږې او زه داسې واهمې باندې یېرېږم او تاسو دې یو واهیات جوړ کړي د هغو نه دې زه یېرېږم او ته دې د الله نه نه یېرېږئ چې ته شرک او تاسو نه یېرېږئ چې تاسو شریکان جوړ کړي د الله سره هغه معبودان چې نه دی نازل شوی به د هغه په معبودیت باندې علیکم سلطانا په تاسو باندې کوم دلیلو هېڅ دلیل دا نشته نو ښه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون کومه ډله حقدار ده د امن سره که تاسو پوهېږئ د امن حقدار څوک دي زه یم که تاسو ته شرک کفر کې او د ځان نه د یو جعلي شی جوړ کړی دی هغه ته معبود وې او زه موحد ما توحید منم الله یو ګڼم بس څوک شریک نه منم نو چاته امن پکار دی نو الله وی دې ته ارشاد الهي ابراهیم علیه السلام دا خبره وکړه خو الذین هغه خلک آمنو چې هغه مؤمنان دي ولم یلبسوا ایمانهم بظلم نه یو ځای کړی ایمان د شرک سره نو اولئک لهم الامن دې خلکو لره امن دی وهم مهتدون دوی په سمې لارې دي امنیت دوی ته میلاو دی مشرک ته امن نه میلاویږي او وتلک حجتنا دغه کوم حجت چې په هغه باندې احتجاج ابراهیم علیه السلام وکړو کوم حجت چې په هغه باندې ابراهیم علیه السلام احتجاج وکړو نو دا زما حجت ورکړی مې ابراهیم علیه السلام ته په قوم باندې نرفعو من پورته کوو درجې د هغه چا چې موږ وغواړو ان ربک حکیم علیم ستا رب دا حکیم ذات دی او علیم پوهه ذات دی د حکمتونو خاوند دی هغه د لوی علم خاوند دی او ووهبنا له اسحاق ورمې کو ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام دا مې په نعمت کې ورکو او دا مې په انعام کې ورکو ورمې کو هبه مې کو ورمې کو ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام او کلن هدینا دې ټولو ته ما هدایت کړی و ونوحا هدینا من قبلو او نوح علیه السلام ته ما هدایت کړی من قبلو د دې نه مخکې دا څلور انبیا ذکر شو ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او نوح علیه السلام دا اصول الانبیاء دي
د ټول انبیاء اصول دی او ومن ذریته د اولاد نوح علیہ السلام نا ضمیر راجع د چاته نوح علیہ السلام تا د اولاد نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام نو ومن ذریته د اولاد نوح علیہ السلام نا داود و سلیمان او سلیمان علیہ السلام د دوانو ډیره بچی کړي وا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام د ډیر وخت بچی کړي وا لوی بچی کړي وا د ټول دنیا باندې کړي وا او بل ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام د دوانو باندې مصائب ډیر راغلي په ایوب علیہ السلام باندې ډیر مصائب راغلي یوسف علیہ السلام باندې ډیر مصائب راغلي و موسی او موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام د دوانو ته معجزې ډیر ورکړل شوې غټ معجزې د دوانو ته ورکړل شوې وکذالک نجزی المحسنین داسې باندې ورکو موږ نیکانو ته او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام دا څلور واړه ډیر عابدان دی ډیر عبادت کو زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام او کل من الصالحین دا ټول د نیکانو او اسماعیل دا اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام د دې شهرت لږ کم دی د نورو په نسبت باندې او وکلن فضلنا دا ټول ما غوره کړي علی العالمین مخلوق باندې په ټول عالم دې خوښ کړي غوره کړي بو ومن آبائهم د بعضې ما غوره والی ورکړی او بعضې د پلرونو دیتا وذریاتهم اولاد دیتا و اخوانهم رونو دیتا واجتبیناهم ما خوښ کړي غوره کړي دی لره وهدیناهم ما ښودلي و دیت او هدایت مې کړی او دی ته الی صراط مستقیم په طرف د هغې لارې برابرې باندې او ذلک هدی الله ان دا چې څه ذکر شو دا د الله هدایت دی یهدي به هدایت کوي په دې باندې هغه چاته چې الله یې غواړي من عبادې د خپلو بندګانو نه ولو اشرکو که دې پیغمبرانو شرک کړی وی شرک ډېر ګنده شی دی نو دا د الله غوره مخلوق و خو بیا هم که دوی شرک کړی وی لحبط عنهم ما کانوا یعملون برباد شوی وی د دوی نه هغه اعمال چې هغه دوی کولو نو چې د پیغمبر عمل حبط کیږي نو نور څوک څه دي اولئک الذین دا هغه خلک دی چې ما ورکړی د کتاب والحکم او حکم مې ورکړی او پیغمبري مې ورکړې ده فإن یکفر بها هؤلاء کو کفر کوي په دې باندې امداد مکې والا دا قریش ته مه خفه کېږه فقد وکلنا بها قوما ما مقرر کړي دي د دې دپاره یو قوم لیسو بها بکافرین چې هغه به په دې باندې کفر نه کوي وکلنا بها قوما موږ مقرر کړي دي د دې دپاره او مقرر کړي مې دي په د دې دپاره قوم لیسو بها بکافرین چې دی به په دې باندې کفر کوونکي نه وي تا چې څه دی ته پیش کړو دی خو به کفر وکړو خو زه که دی کفر کوي او کفر را نه واپس کېږي نور خلک به زه مقرر کما او هغه به پې کفر نه کوي دا څوک دي څوک وایي دا انبیا دي انبیا څوک وایي دا اصحاب د نبی علیہ السلام دي او څوک وایي هر مومن تر قیامته پورې را روان دی او ایمان یې راوړی دی بس دا خلق دی خو وای په دې کې غوره قول دا دی چې دا دغه اتلس انبیا چې الله ذکر کړلو ابراهیم علیہ السلام سر کې
او په آخر کې لوط علیه السلام اتلس انبیا مخکې ذکر شولو دا اتلس انبیا چې الله یې نومونه واغسته په دغه مخکني آیتونو کې نو دغه مراد دي که دا ستا قوم قریش اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په آیتونو باندې کفر کوي او زما د آیتونو تکذیب کوي او زما د آیتونو د هغې نه انکار کوي د هغې حقیقت نه مني نو خیر دی ما د دې دپاره یو قوم هغه پیدا کړی دی او هغوی به په دې باندې ولاړي چې هغه د الله انبیا دي چې هغه ستا نه مخکې وو چې هغوی د هغې د حقیقت نه انکار نه دی کړی ستا د دغه معجزاتو د دې آیاتونو تصدیق کوي په دې باندې ایمان راوړي نو دلته هؤلاء کې اشاره ده دې قریشو ته او دې اهل مکې ته اصلا اشاره دی ته ده نور تابع دي او دغه مخکې انبیا ذکر شو دغه مراد او به اصلا هغې مراد او متبعین داغو هغه طبعا مراد دي نو وایي که دی کفر کوي په دې باندې دا ستا قوم دا د مکې والا مخه به کېږه فقد وکلنا بها قوما ما مقرر کړی دی د دې آیتونو دپاره یو قوم لیسو بها بکافرین دا هغو منلي د دې نه هغو انکار نه دی کړی انبیاو منلي اصلا هغو منلي د هغو متبعین طبعا هغو منلي نو اولئک الذین دغه انبیا الذین هغه انبیا دي هدى الله چې هغو ته الله هدایت کړی دی په بهداه مقتدی تم د هغو په طریقو پسې ځه هغه چې څه کولو کومې سختۍ برداشت کړي او کوم صبر او استقامت هغو کړی نو ته لګېږه د هغو په صبر پسې اقتدا وکړه د هغو په استقامت پسې د هغو په ثبات پسې اقتدا وکړه او قل ته ورته وویل لا اسألکم زه خو نه غواړم ستاسو نه په دې تبلیغ باندې کومه مزدوري ان هو نه دی دا الا ذکرا للعالمین مگر دا پند دی دپاره د مخلوق او وما قدر الله او دی توصیف نه کو د الله پاک حق قدري څرنګې توصیف چې مناسب د رب و قدر چې د الله څه لایق و او کم توصیف چې د رب مناسب و نو هغه دی ونه کو څنګه اذ قالوا کله چې دوی ویلې ما انزل الله نه دی رالېږلی الله علی بشرین په یو بشر باندې من شی هېڅ شی نه دی رالېږلی نو قل ته ورته ووایه ومن انزل الکتاب الذي چا رالېږلی دی هغه کتاب جاء به موسی چې راوړی و هغه لره موسی علیه السلام چې هغه نور و وهدن هدایت للناس خلکو ته او تجعلونه او تاسو ګرځوئ هغې لره قراتویسه ټوکړي ټوکړي تبدونها دای بیان دی ښکاره کوئ هغې لره وتخفونه کثیرا او پټوئ ډېرو دا یو عالم و د یهودو لوی عالم و مالک ابن سیف دا راغې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنې کولې او داسې مناظره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څو پوښتنې وکړې چې بیا تپوس ترې کوو نو دا خبره شته تورات کې ده به ویل نه دا نشته دروغ به یې ویلې ښه به وه او ده به ویلې نشته بیا به یې ویلې پلانکې خبره شته دی بیمانه د ایمان نه خلاص ده به ویل نه دا هم نشته پلانکې شته پلانکې شته پلانکې شته ده به انکار کو نو آخر کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې چې اما تجدو فی التورات تورات کې دا نشته دی چې الله د څور مولا څه د غټه خېټه وه او ډېر څور وبو دا تورات کې چېرته لیدل دی که نه چې الله د څور مولا څه بغوس کوي مولا او څور وبوالی
چې مولای څنګه سربیږي او خدا الله یره چې په چا باندې واقعي سروواله نه قبلای نو دا تورات کې شته که نشته چې الله د څور مولا سره بغض کوي او څور مولا الله ته خوښ نه دی دا شته که نشته نو دی بیمانه د غصې د وجې نه ویلي ما انزل الله علی بشر من شی الله اس بشر ته اس کتاب نه دی ورکړی نو دا مقتدیان یې وسره وو چې دا خبرې وکړه چې راووتل مقتدیانو ورته ویل چې مولانا صاحبه دا ډېرې غلطې خبرې ونه کړې هغه درته تپوس کو تورات کې دا مسله شته که نشته تا وغیره حق انکار کړه ویلي به یې شته څه مشکل پکې مسائل موجود او تا انکار کو او بیا بالکل د دې نه د انکار وکړه چې الله اس بشر ته اس کتاب نه دی ورکړی دا دې ډېر زیات ونه کړله نو هغه وایي لقد اغضبني محمد ما له غصه راوستله او د غصې د وجې نه مې دا خبره وکړه قهر یې راوست او د قهر د وجې نه او د غصې د وجې نه مې دا خبره وکړه مقتدیانو ته وایي او کلما اغضبت تقول غیر الحق دا چې غصه درشي او څوک د غصې کې ناروا به وي نو وایي د امامتۍ نه یې ویسته چې ته نور زمونږ امام نه او نه در پسې مونځ کوو نه ستا امامت منو او نه ستا علم منو تا خو داسې جاهلانه خبره دې وکړه داسې خبره خو یو جاهل هم نه کوي لکه تا چې وکړه نو الله وایي دی چې دا وایي چې ما انزل الله نه دی رالیږلی الله علی بشر ته من شی څه شی قلت ورته من انزل الكتاب الذي چا رالیږلی دی کتاب هغه کتاب چې راوړی و موسی علیه السلام نورا چې هغه نور و هدایت للناس خلکو ته تجعلونه چې ګرځوئ تاسو هغې لره ټوکړې ټوکړې او تبدونها کاره کوئ هغې لره او پټوئ ډېره وعلمتم ما لم تعلموا وښودلی شو تاسو ته هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېدلی انتم تاسو ولا آباؤکم نه ستاسو پلرونه قل الله ورته وایه دا تورات دا الله رالیږلی دی ثم ذرهم بیا پرېږده دی فی خوضهم په باطلو خبرو کې یلعبون چې دی لبیږي دی د همدغسې په باطل کې لبې کوي او باطلو خبرو کې دی بحث کوي او وهذا کتابنا ترغیب دی قرآن ته وهذا کتابنا ان دا قرآن دا یو عاصم الشان کتاب دی ډېر لوی کتاب دی ولې به لوی نه وي الله وایي انزلناه دا ما رالیږلی دی یو عظیم الشان کتاب دی او انزلناه ما رالیږلی دی او مبارکن د خیر نه ډک کتاب دی دا د برکت نه ډک کتاب دی مصدق الذي بین یدیه دا تصدیق کوونکی دا کتابونو دی چې د نه مخکې دي او ولتنذر ام القرى چې ته ویرې په دې سره هغه اصل د کلو ومن حولها څوک چې د دې نه ګر چاپېر پراته دي دا ټول ویرې او والذین خلق یؤمنون چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به د ایمان لري په دې کتاب باندې هم علی صلاتهم یحافظون دی په خپلو منځونو باندې دوام کوي حفاظت کوي مونځ ساتي مونځ صحیح کوي هغه خیانت پکې نه کوي د هغې حفاظت کوي او ومن ظلم زجر دی څو غټ ظالم دی ممن افترا د هغه چا نه چې وتړي په الله باندې دروغ او قال یا وی اوحی الی وحی شوی د ماته د دې سړي نه غټ ظالم څوک دی یا وی چې وحی شوی د ماته نه وي وحی شوی هغه ته د هېڅ ومن قال هغه څوک چې هغه وی سأنزل مثل ما انزل الله زبا نازل کم مثل د هغې چې الله نازل کړی دی دا به څه م راولېږه به دا ګورئ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا څوک غټ ظالم دی چې هغه وتړي په الله باندې دروغ
د دنه غټ ظالم نشتا او قال یوی اوحی الی وحی شوی د ماتا دا مدعی د نبوت دی الله باندې ابتراو کی یو او قال وی اوحی الی وحی شوی د ماتا داود څه وکړه د نبوت ولم یوحی الیه شیء نه وحی شوی هغه ته څه شی او دریم ومن قال هغه څوک چې وی سونزلو زر دې چې زبا نازل کم مسلما انزل الله مثل داغه چې الله را لګلې ده ازم شم نازل اوله دا مدعی څه ده د الوهیت ده الله چې څنګه کتاب را لګلې ازم شم را لګلې دا او قال اوحي الی وحی شوی دا ما تا واغه ته وحی نه شوی او یاد شوی سانزل مسلما انزل الله دا الله چې کوم کتاب را لګلې ده د سه زمشم را لګلې د سه زمشم جوړولې لکه عبد الله ابن ابي سرح دا کاتب د وحی د نبی علیہ السلام د وحی کاتب دا تاسو دا دغه راوړوي سوره المؤمنون اول سر کې وګورئ المؤمنون اتلسوه پاره ده دا آیاتونه چې نازل شو دا کاتب وو لیکوالو نبی علیہ السلام ته قرآن نازلېدو او ده ته به ویلې چې دا لیکه نو دا آیاتونه چې نازلېدل ده لیکلو ولقد خلقنا الانسان بشک پیدا کړی دی موږ انسان لرا پیدا کړی دی موږ انسان من سلالة من طین د راټولې شوي خاورې نه انسان ما د راټولې شوي خاورې نه پیدا کړی او ثم جعلناه د دا لیکو بیا مې وګرځو د لره نطفه بقرار مکین ومې ګرځو نسل د دو هغه مې نطفه کړله نو ثم جعلناه بیا مې وګرځو نسل د نطفه فی قرار مکین په هغه ځای محفوظ کې فی قرار مکین په هغه ځای محفوظ کې مې وګرځو او ثم خلقنا النطفه او بیا مې جوړه کړه نطفې لره علقه خیم وینا فخلقنا العلقه ما پیدا کړله جوړه مې کړه هغه خیم وینې مضغه کرپندې چې هغه جوړه کېدو او فخلقنا المضغه جوړه مې کړه دغه مضغې لره عظاما خاونده دا ډوکي کلکه مې کړه فکسونا العظام لحما او بیا مې واغوست ډوکو ته غوښه او ثم انشأناه او بیا مې جوړ کړه لره پیدا مې کړه لره خلقا آخر په بل پیدائش کې دجه پورې چې ولیکو نو د خولې نه الله دا ویستلو فتبارک الله احسن الخالقین لږ کارونه دې رابه کړي دي دا د ځان نه وي فتبارک الله احسن الخالقین مبارک دی الله چې هغه احسن الخالقین احسن الخالقین دی نبی علیہ السلام ته ویلې اکتبو هکذا نزلت ولیکا همدغه څه نازل شوی د مخکې دا ویلې او نبی علیہ السلام اکتبو هکذا نزلت دا ستا د خولې نه چې الله څه ویستلو همدغه څه نازل شوی دی نو هغه لاړ مرتد شو کافر شو ولې وایي دا خو ما د ځان نه ویو او چې د ځان نه مې ویو او دا لګېږي ما ته وی اکتب هکذا نزلت دا د ځان نه جوړی لاړ کافر شو بی دعوه د پیغمبرۍ وکړله او دعوی داوا چې زه هم څنګه چې الله کتاب را لېږلی داسې زه هم شم نازلولی نضر ابن الحارث د ویلې زم داسې کتاب شم جوړولی لکه نبی علیہ السلام جوړ کړی دا زم شم نازلولی او داسې آیاتونه زم شم ویلی ما ته هم وحی شوې ده د دې څه وحی ته شوې ده ته ووایه نو ته وایي د هغه دې قرآن ته ګورئ چې هغه ته کومه وحی کېږي وایي
والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. دا دغه واحده وای والطاحنات طحنا او فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. څه مقصد وای والطاحنات زما د قسمی په میچن کوونکو زنانو باندې چې میچنې کوي خوا به د زنانو میچنې کوي نو قسم می دی په میچن کوونکو زنانو باندې په میچنې کولو سره فالعاجنات عجنا بیا می دی قسمی په هغه زنانو باندې چې وړاخ کوونکې زنانه په وړاخ کولو سره چې هغه وړاغږي او فالخابزات خبزا بیا مې د قسمی په هغه زنانو باندې چې هغه روټۍ پخوي. دغه بل مسلمة الکذاب دا مدعی د نبوت د ویل زه پیغمبر یم ته څه وحی شوې ده وای ما ته وحی شوې ده څه درته شوې ده الفیل مالفیل له ذنب قصیر وخرطوم طویل. فیل او فیل څه شی دی نو له ذنب قصیر لکۍ لنډه ده وخرطوم طویل او خرطم یې غټ دی. دا به ویلې ما ته دا وحی شوې ده. څه فکر وکړې دا مضمون د القارعة ما القارعة دی. القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة دا د هغې مضمون دی. دا په هغه ځای کې استعمالیږي چې هغه ځای د تعجب دی. پیل نه و سړی څه تعجب کوي پیل څه دی هر چا لیدلی او دا لرګي راکاږي روغه ونه راکاږي دا خو څه د تعجب ځای نه دی. او د دې بل وحی دغه ده چې وایي چې والطاحنات طحنا قسم مې دی په هغه زنانو چې هغه میچنې کوي او بیا وی فالعاجنات عجنا قسم مې دی په هغه زنانو چې وړاغږي او فالخابزات خبزا قسم مې دی په هغه زنانو باندې چې روټۍ پخوي. الله داسې کلام کوي دا بې ایمانه مخلوق چې بس ټول کار د زنانو سره دی او د وړو او د لوړۍ سره دی. وړه داسې او خمبیره داسې او پخلی داسې. الله داسې کلامونه الله نه کوي نو وایي دیو به دا خبرې کولې. نو یا وی چې وحی شوې ده ما ته وحی نه شوې هغه ته دی چې ومن قال هغه څوک چې هغه وایي زر دی چې زه به نازل کړم په مثل دغه باندې چې الله را لېږلی دی. ولو ترا که ته ووینې کله چې ظالمان فی غمرات الموت په شدایدو د مرګ کې شدت د مرګ کې دی دي او والملائکة او ملائکو باسطو ایدیهم دوی اوږده کړي لاسونه خپل چې روح ترې راوباسي او دا ورته وایي اخرجو انفسکم تاسو راوباسئ هغه خپل روحونه الیوم نن تجزون بدل ملاویږي تاسو ته عذاب الهون د عذاب د بې عزتۍ بما کنتم تقولون ځکه چې تاسو ویل په الله باندې غیر الحق ناروا خبرې وکنتم وی تاسو عن آیات هدایتونو د الله نه تستکبرون ځان غټ ګڼونکي او ولقد جئتمونا رالی تاسو موږ ته فرادا یوازې کما خلقناکم لکه څنګه چې ما پیدا کړي وی تاسو اول کرته وترکتم پرېښودل تاسو ما خولناکم هغه څه چې ما ته درکړي وو هغه هم دنیا کې پرېښودل او وراء ظهورکم وروسته د خپلو شاګانو نه چې ما ته څه درکړي وو هغه ستاسو نه پاتې شو. او وما نرى معكم موږ نه یو ستاسو سره شفعاکم الذي شفعا ستاسو هغه شفعاکم الذین سفارشیان ستاسو الذین هغه سفارشیان زعمتم چې ستاسو فکر چې دا سفارشیان دي انهم فیکم شرکا چې دوی ستاسو په عبادت کې شریکان دي ستاسو په عبادت کې دویم شریکان دي. نو لقد تقطع بینکم بېشکه ټوکړې شو هغه تعلق ستاسو واقع شولا هغه تقاطع او فاصله او جدایي دا هغه وصال ستاسو یو بل سره چې کوم وصال کوو
او تعلق هم دیو بل ساتو او دیو بل سره باندې نږدې کېدلی نو هغه لاړ څه شولو ختم شو نو لقد تقطع بینکما بېشکه واقع شولو بایکاټ او واقع شو تقاطع ستاسو ترمنځه وضل عنکم ما کنتم تزعمون لقد تقطع بېشکه ټوکړې ټوکړې شو بینکما هغه تعلق ستاسو تاسو چې یو ځای کولی دیو بل سره نو هغه لاړ ختم شو وضل عنکم ما کنتم تزعمون ورک شلو ستاسو نه هغه څه چې تاسو ګمان کو د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ